أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا اے خلقو تاسو بندگی کوئی ربکم الذي استاسو در رب اغزاتو خلقکم چی تاسو پیدا کړی والذین واکسان من قبلکم چی تاسو نوړان دي لعلکم د دې د پاره تتقون چی تاسو ځان بچ کئ بدی ایمان باندې او پدې بندګۍ باندې د جهنم د ورنا الذي الله تعالی هغه ذات جعل چې پیدا کړی د لکم ساسو د پاره الارض د ازمک فراشن هموارا د ازمک الله تعالی د شي جوړ کړی د چې نه ډیره زیاته سخت ده او نه ډیره زیاته نرمه ده که چرته کې الله تعالی د ازمک د وسپنی په شانتي سخت جوړ کړی وي بیا په دې انسانانو ژوند نشو تیروله بای کور بسنګ جوړای ګرځي بسنګ او کچرت الله د ازمکه د اوبو په شان نرم جوړه کړی نو بیا په هم گزاران ګران الله فرمایي چې د ازمکه ما تاسو د پاره قابل د شیو هموار ده چې په دې باندې تاسو په اسانه ژوند تیرولې کرونده به کوي کدا د وسپنی نه جوړوا نو غنم به دي کرل او کدا د وسپنی نه جوړوا نو تا به جوار کرل دا خو الله تعالی د شي نرمه جوړه کړی چې تب کې یو وچله او بیا باغی کې دانی ډوبي کې او داغه نه تا بیا فصل راوخی جو ځان لیکټ او کچرت الله تعالی د ازمکه د ابو په شان نرمه ونه بیا به کې ګرځیدل هغه د بګلامبو وهاله کور به جوړ کړي الله تعالی نه ډیر زیاته نرمه جوړه کړه او نه ډیر زیاته کلکه جوړه کړه دا په انسانانو باندې الله تعالی دومره لوی مهرباني کړې ده نو الله فرمایي الذي الله تعالی هغه ذات جعل چې پیدا کړی د لکم ساسو د پاره الارض د ازمک فراشن هموارا والسماء اسمان بنان چتو وانزل وری الله تعالی من السماء د پورتنا یعنی د وریزنا ما ان وب اخرجن بیا الله تعالی روباسی به په ذریعه د اوبو باندې من الثمرات میوي رزقا لكم داساسو د خوراک د پاره فلا تجعلوا لله نتاسو مجوړوي د الله سره اندادن برخور او شرکا وانتم تعلمون حال دار چې تاسو خپويږئ چې دا بناوټي خدایانو دا بوتانو په هیڅ چیز باندې قادر نه دي خضر ته پته د خو بیا تاسو د الله سره شرکا جوړوي نو ما جوړوي وان کنتم او کچرت تاسو فی ریب بشکی مما ده قران مجید نزلنا چې موږ نازل کړه دی علی عبدنا بخپل بنده پیغمبر علیه السلام باندې فاتون تاسو راوړی به سورۃ یو سورۃ من مثله پشان د سورۃ د دی قران مجید ودعوا راو بل تاسو د کار د پاره شهداکم خپل مددګارانو او خپل خدایان بناوټي من دون الله سوا د الله تعالی نه ان کنتم صادقین ک تاسو رښتیا وینکیه فئن لم تفعلوا ک تاسو ونکو دا کار نه د قران مجید پشان تم یو سورۃ را نوړو ولن تفعلوا هرگز تاسو دا کار نشئ کوله فآمنوا ایمان نوړی دا ول جزاء وباسه ایمان راوړی کنه فتقوا النار التي د ایمان په ذریعہ باندې تاسو ځان بچ کړئ د اور اغینا وقودها الناس چې خشاک داغي خلق دی ول حجارت او کانهم وعدت او د جهنم دا اور تیار شوی دی للکافرین د پاره د کافرانو وبشر الذين نذير ورکا کسانو ته امنو چې ایمان راوړل دی او عمل الصالحات او نیک عملونه کړی دي ان لهم چې بشک د دوی د پاره جناتین باغونه دی او جنتونه دي تجربه هیږي بمن تحتها لاندی دونو د جنتنا الانهار مختلف ولی ډیر ولی وي کلما هرزل رزقو چې ورکړل شي دوی ته منها د جنت د میوه من ثمرت میوه رزقا د خوراک د پاره قالو دا جنتیان به وي هاذ الذی دا خو هغه میوه دی رزقنا چې مونږ ترا کړل شي وي د خوراک د پاره من قبل وړاندې د دین په دنیا کې مالټه به هم یې کېله به هم یې د شنه چې د دنیا دا کېله وګدوګ ده او د جنت دا غونډه دي چې باندې یو شان دي دا د دې د پاره چې داخله کې په خوراک باندې بیا کوي دا چې په دنیا کې تا کېله ولیدله چې دا بس پینئی او پټکه به دي غردئی او دنه کېله بخوري کنه په جنت کې با ټیک خبر ده غټه کېله وي خوندور وي او خون به ډیر زیات مدیدار چې دا غي وس مونږ لا په حال خیال هم نشو کولای وګوره شکل به د دنیا د کېلې بشه او دغه شان مالټا ده نو د مالټي خوراک ځان لده پټکه دي د لری کې او دنه مالټو خوري بیا کنه او غوز د ناغه ماته یې نو د هری وی میوه د خوراک ځان ل چل دی او طریقه ده نو په دې دنیا کې الله تبارک وتعالى مونږ ته دا میوه وخودلې چې په حال وینا ځان پسې لیونه کوه ما او نور په جنت کې به خوري په دنیا کې چل یاد کو او په آخرت کې وسکه خوري به
دا جنتیان به یره چې دا خو هغه کیله ده او هغه مڼه ده او هغه مالټه ده او هغه ام دی چې په دنیا کې موږ له خدای راکړی و. الله فرمایي چې آو رنګونه یو شان دي شکلونه یو شان دي د خوندونه جدا جدا دي او د چې خوندونه دي چې لا په الحال د انسان په لکه هغه خیال هم نه دی راغلی. قالوا ندیبو هذا الذي دا جنتیان بوی هذا الذي دا خو هغه میوې دي رزقنا چې راکړلې شوي دي مونږ ته من قبل وړاندې د دې جنت نه په دنیا کې ووتو به نو رابوړلې شي دوی ته به دا جنت دا میوې متشابهن چې یو شان به د دنیا د میوو سره خو جدا وي په خوندونو کې ولهم د دوی د پاره د جنتیانو د پاره فيها په دې جنت کې به ازواجن بیبیانی به مطهرتن پاکي کړلې شوي د هر قسمه ګندګۍ او بیمارینا وهم او دا جنتیان به فيها په دې جنت کې خالدون همیشه اوسيږي. ان الله بشک الله تعالی لا یستحی نپریک دی ان یضرب بیان والمثل ما بوغتن مثال دماشي فما فوقها یا وچت داغین په حقارت او سپکوالی کې فاما الذين پساغه کسان امنو چې ایمان راوړل دي فیعلمون ناغوی پویږي انه الحق چې بشک دا مثال ثابت دی من ربهم نه طرف درب د دوینا واما الذين واکسان کفروا چې ګبر کړي فیقولون نو پس دوی وای ماذا اراد الله بهذا مثلا سیرا د کړي الله تعالی په دې مثال باندې په دې مثال خدای پاک سکه یغدل الله تعالی خطا کوي گمراه کوي به په ذریعہ دی مثال باندې کثیرن ډیر خلقو و یهدی او سملار خی الله تعالی به په ذریعہ دی مثال باندې کثیرن ډیر خلقو تا و ما یضل نخطا کوي الله تعالی به په ذریعہ دی مثال باندې الا الفاسقین مگر فاسقانو الذين د فاسقانو تعریف تا کوي الذين فاسقان هغه کسان ينقضون چې دوی ماتي عهد الله وعده الله تعالی من بعد میثاقه پس د مضبوط والد دیوا دینا ويقطعون او دا فاسقان کټ کوي ما هغه حکمونه امر الله به چې الله تعالی داغه حکم کړی دی ایوس ولد پیوسوالی دا پیوس کوي په دې باندې عمل وکي دا رشتہ داری دا تاسو دا اوپاله یو دی کټ کوي ويفسدون او بلورانه د دې فاسقانو دا چې دوی فساد کوي پزمکه کې اولئک دا فاسقانو هم الخاسرون هم دوی تاوانی دی کیف تکفرون سرنگ تاسو انکار کوي بالله د الله تعالی د وجودنا د الله د یووالنا وکنتم امواتا او تاسو نشت وي بیخی نه وي فاحیاکم الله تعالی تاسو پیدا کړي وشته کړي ثم یمیتکم بیا بد الله تعالی تاسو وجنی ثم یحییکم بیا بد تاسو راجوندی کوي ثم الیه او بیا بد الله تعالی تا ترجعون تاسو ټول واپس کړل کېږئ هو الذی الله تعالی هغه ذات خلق چې پیدا کړی دی لکم تاسو د پاره ما هغه څه پیدا کړی دی بالارض چې پزماکه کې جميعا ټول پټولا هر څه الله تعالی د انسان د پیدې د پاره پیدا کړی دی ثم استوى بیا الله تعالی قصد وکو الى السماء اراده وکړو قصد وکو اسمان ته پسواو نن برابر کړ سبع سماوات و اسماننا وهو د الله تعالی بكل شيء عليم په هر یو څه باندې په هده